الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستانو یو دهری سه اعتراضات کړی دي د انسانانو د نسل په باره کې چې دا حرامیان دي. تاسو اول د اعتراض وور ان شاء الله به د جواب کوم. نن یو سیریس خبره ده، غپ نه ده. هغه دا کنه چې ابل ورځ یو څوک وو کنه زه سره ملاو شو مونږ خبرې کولې. نو دې باره کې خبر را لګنه چې د انسانان څنګه پیدا شوي دي او دا نو هغه ته ما دوه آپشنز کې خو کنه مل دا دوه آپشنز چې کوم دي کنه ومنه چې او تی بوتي دي کنه او انګه پیچه خبرې دي، خو بیا هم لکه ته واوره او ته پکې سلیکشن وکړه. نو هغه ته ما ویل کنه چې دوه نظریې دي کنه د انسانانو د پیدایښت او د راخورېدو چې کوم ځای نه راغلي دي. حساب د مليونه نظریه ده، هغه مذهبي نظریه ده چې خلک چې کوم دي کنه د آدم علیه السلام اولاد دي او دوی چې کوم دي نو د خور او ضرور د مباشرت نه پیدا شوي. مباشرت خو بیا عربي ټکی وایو، خو لکه مطلب دا دی چې خور او ورور خپلو کې ملاو شوي دي او هغوی نه د انسانان راخوارې شوي دي او ټول انسانان چې کوم دي کنه نو یو قسم له ارمونې دي. لکه اوس که د ورور او خور نه څوک پیدا شي کنه نو دوی ورته ارمونې وایي کنه. نو زه د خور او ورور نه پیدا شوي یو طرف ته د ارمونې چې کوم ټیک دی کنه دا په تا باندې لګي. دوستانو دا دهری وی د حضرت آدم علیه السلام اولاد به په خپلو کې نکاح کوله، د هغې په وجه باندې دوی حرمونه دي. منګه د ملحدینو نه سوال کوو چې د خور او ورور نکاح ته چا حرام ویلی دي. د ساینس نظریه ده دا او که دا د مذهب نظریه ده. دا حکم د موجوده شریعت دپاره دی او که د سابقه شریعتونو دپاره دا حکم د دې وضاحت د دې سوال جواب دی موږ له ملحدین راکړي. موږ خو ورته وایو چې په هغه وخت کې الله تعالی د انسان د نسل د افزایش دپاره یو خصوصي حکم نافذ کړی و چې کله هغه ضرورت ختم شو حکم منسوخ کو. اوس چا سره اختیار نشته چې په الله تعالی باندې اعتراضات وکړي، ځکه د دنیا الله رب العزت پیدا کړی ده. د ده دپاره احکامات او قوانین هم الله رب العزت متعین کړي دي. د ملحدینو سوال په هغه وخت کې صحیح وی چې کله هغوی د قابل او حابل او هغه وخت کې چې کوم خلکو دا حکم که هغوی چېرته دا حکم نه وی منلی بیا به تاسو ویلی چې ګوره تاسو د الله د حکم خلاف ورزي کړې ده او تاسو حرامیان استئ. سوال بیا هغه وخت کې صحیح و. هغوی دپاره خو الله حکم مقرر کړی او په هغې کې داسې حکم و چې کوم یو مرتبه به چې کومه جنۍ پیدا شوله د کوم هلک او جنۍ دا به جوړه پیدا کېدله، بیا به هلک او جنۍ جوړه پیدا کېدله. د قابل سره چې کومه خور پیدا شو د هغې اقلیمه نوم و. هغه چې کله هغه سره پیدا شو نو قابل غوښتل چې د خپلې خور اقلیمې سره واده وکړي، نکاح وکړي. لیکن د حابل سره چې کومه خور پیدا شوې د هغه نوم عزه و. لیکن د هغه وخت کې د شریعت مطابق حضرت آدم علیه السلام فیصله وکړه، قابل نه منله. نو الله رب العزت ورته حکم نافذ کو او آدم علیه السلام ورته چې دواړه قرباني وکړي. په سورت مائده کې آیات نمبر 27 کې مفتی شفیع رحمت الله علیه د په تفسیر کې وضاحت مکمل کړی دی. د حابل قرباني قبول شوه او د قابل قرباني قبول نه شوله. وضاحت خو هغه وخت کې موجود و چې هغه وخت کې هغوی دپاره هغه احکامات و، زموږ دپاره اوس دا احکامات دي. دا خبره ستاسو غلطه ده چې تاسو وایو چې دا حرامیان دي. موږ تا نه وایو تپوس کوو چې دهري نو ته حرامي او که ته نه ته د آدم بچی نیسه چې تاسو داسې الفاظ. موږ د ملحدینو نه دا سوال کوو چې اول سړی څوک و چې د چا د نطفې نه چې انسانان پیدا شوي دي. لږ د دې وضاحت وکړئ. موږ وایو چې د ملحدینو په نظم باندې اوله ښځه څوک و چې د هغه نه انسانان پیدا شوي دي او هغوی په کومه ژبه کې خبرې کړي، د هغوی عمر څومره و، د هغوی څومره اولادونه. موږ سره خو د اول انسان د حضرت آدم علیه السلام او د ښځې حوا علیه السلام ټوله ډیټا محفوظ ده. د هغه عمر 1000 کاله او د آدم علیه السلام د هغه بچي څومره موږ له ټوله ډیټا معلومه ده. راځئ موږ ته ویو تپوس کوئ. موږ تاسو په ساینس باندې ایمان راوړی نو تاسو ساینس نه تپوس وکړئ چې اول انسان څوک و، د هغه څومره عمر په کومه ژبه خبرې کړې دي، هغه اوس د موجوده کوم قوم سره تعلق لرلو، د هغه قبر چېرته دی. موږ له خو د آدم علیه السلام قبر هم معلوم دی، موږ له ټوله ډیټا محفوظ ده الحمدلله. نو دا خبره ستاسو غلطه ده چې بای تاسو په دغه باندې اعتراض کوئ. دغه شانته کې موږ د ملحدینو نه سوال کوو. موږ ملحدینو نه بل سوال کوو چې ای ملحدینو د دنیا نه تاسو دا د مذهب قوانین لرې کوئ نو بیا عقلي طور تاسو یو عقلي دلیل پیش کړئ چې د خور او د ورور نکاح ولې حرامه ده. زما د خبرې تاسو واورئ، د دې جواب موږ له وکړئ. موږ تاسو ته وایو دا د خور او د ورور د نکاح تصور دا مذهب پیش کړی دی. دا مذهب د مین نو بس بیا یو عقلي وجه ذکر کړه چې د خور او د ورور نکاح په معتزله کې خو بعضې شخصیت داسې تېر شوي دي چې هغوی ویلي چې د خپلې خور عقلي طور خو د خپلې خور سره نکاح وایي ډېره بهتر ده. ولې وایي خپله میوه بل له ورکړي، دا ستا د هر څه نه خبر ده، ته د طبیعت نه خبرې، د اخلاقو نه خبرې او ته دا بل له ورکړي. موږ خو نقل پسې ځو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه څه وایي د موضوع د مسح په باره کې موږ له عقل دا وایي چې لاندې موزه مسکه، نقل څه ویل شي بره مسکه.
منګه خو د اسلام بعض احکامات د ماوراء عقل د خلاف عقل نه دي. مولوي صاحبانو تاسو په دې خبره کې تاسو فرق کوئ. نو موږ ملحدینو نه وایو، موږ وایو چې تاسو ټول معاملات په عقل سره حل کوئ، ټول معاملات تاسو کوئ په عقل حل کوئ. یو عقلي وجه موږ ته بیان کړئ، یو عقلي وجه تاسو موږ ته بیان کړئ چې د خور او د ورور نکاح جایز نه ده. دا د حرمت او د حلت خبرې دا خو مذهب موږ ته بیان کړي. ستاسو څه کار دی چې په مذهب باندې اعتراض کوئ؟ تاسو ته پکار ده چې خپل عقلي دلایلو سره د دې غلطوالی ثابت کړئ. موږ به وویلو چې واقعي تاسو ولا عالمان استو تاسو پوهیږئ، تاسو لم یبوش تاسو په څه پوهیږئ، نه دعوه پیژنئ، نه جواب دعوه پیژنئ، نه دلیل پیژنئ، بس یو دوه درې خبرې مې زده کړې او بس اعتراضات کوئ. نو دغه شانته کې موږ د ملحدینو نه نور سوالات لرو، ډېر سوالات دي، خو زه مختصر کوم چې بیا دا ویډیو رانه غټېږي. موږ وایو ملحدینو تاسو په کوم اصولو باندې دا د حرمت او د حلت خبرې ثابتوئ؟ موږ له اصول موجود دي، مذهب بیان کړي دي. اول حکم کې به د اول بچی د آدم علیه السلام کما اولاد الک او جنې پیدا شو، د هغوی په خپلو منځ کې نکاح حرام وه، لکه د قابل او د اقلیما چې نکاح حرام وه، لکه څنګه چې د حابل او د غازا چې نکاح حرام وه. دغه شان بیا چې د یعقوب علیه السلام مذهب راغی، هغوی په وخت کې به دوه خویندې یو وخت کې په نکاح کې جمع کېدې، لکه څنګه چې حضرت یعقوب علیه السلام دوه خویندې په یو نکاح کې جمع کړې وي. بیا چې دا حکمونه بدلېدل چې اوس شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم چې راغی تر قیامته پورې اوس د خپل خور سره هم نکاح حرامه ده او د دوه خویندو سره په یو وخت کې نکاح هم حرامه ده. اوس دا خو موږ دپاره اصول دي. دا اصول تاسو په نسبت باندې د حرمت او د حلت دا اصول د کوم ځای نه راځي؟ تاسو چې یو شي ته حرام وي دا د کوم ځای نه راځي، یو شي ته چې حلال وي دا د کوم ځای نه راځي؟ د دې خبرې جواب موږ راکړئ. د ژوند تېرولو اصول موږ الحمدلله خبر یو، تاسو د خپل ژوند د اصول نه موږ خبر کړئ. دغه شانته کې دغه نور سوالات راځي، موږ ورته وایو. بل سوال موږ د ملحدینو نه دا کوو، که تاسو په رښتیا ملحدین استئ، تاسو خو د خپلو خویندو میندو سره نکاح شروع کړئ چې موږ وګورو چې واقعي تاسو ملحدین استئ. ځه میدان ته شي کړه، موږ خو د خور سره چې نکاح نه کوو، موږ له شریعت منع کړې ده. که چېرته تاسو په رښتیا ملحدین استئ، تاسو هم مذهب منئ، د مذهب نومونه استعمالوئ، د مذهب ټول احکامات تاسو په ځان باندې لاګو کوئ. هغه یو دهري نه چا تپوس کړی، د آخري خبره کوم کلیپ غټېږي، هغه د دهري نه چا تپوس کړی، وایي ده چې مخکې مسلمان وم، ما به چې کوم اعمال کول، ما به د هغه دپاره څه کول؟ ما به د هغې په وخت کې هغه دعاګانې ویلې، مسنون دعاګانې به ما ویلې، د وده کېدو خپلې دعاګانې دي، د راپاسېدو خپلې دعاګانې دي، د بیت الله نه واله بیت الخلا پورې موږ سره ټول اصول موجود دي، موږ سره ډېټا محفوظ ده الحمدلله. تاسو په څه شي باندې نو دهري نه تپوس کوئ، وایي زه چې مخکې مسلمان وم، ما به دا اعمال چې کول، ما به دعاګانې ویلې، اوس خو زه دهري شوم، اوس به زه دا اعمال په کوم دغه باندې کوم، په کومو کلماتو به کوم؟ دهري سره دې جواب نشته. موږ تاسو ټولو دهریانو له چیلنج درکوو، تاسو چې ژوند تېروئ په کوم اصولو یې تېروئ، د دې خبرو موږ له وضاحت وکړئ. د حرمت او د حلت په خبره اعتراض کولو ستاسو حق نشته دی. دا حق چې دی دا مذهب لاګو کړی دی او دا الله لاګو کړی دی. څنګه چې ته د ساینسدان په خبرو باندې اعتراض نشي کولی. ساینسدانان نظریې پیش کوي، مخکې د ارسطو او د افلاطون د دې دا نظریه وه، قدیم فلاسفو نظریه چې ماده قدیم ده. هغه وخت کې چاته دا اختیار حاصل نه و چې په دې اعتراض وکړي. اوس ماده حادث ده، اوس ساینسدانان شیزونه ایجاد کوي، اوس چاته اختیار نشي چې په هغه باندې اعتراض وکړي. بای دا د هغه خوښه او په دغه طریقې سره کړی ده. دغه شانته کې د دې خبرو موږ درته وایو چې د حرمت او د حلت خبرې دا مذهب ذکر کړي دي، تا ته اختیار نشته چې په مذهب باندې څه وکړي. ته تکړه شه ساینسي قوانینو په وجه باندې څه وکړه، دا غلط ثابت کړه. نو موږ درته وایو ملحدینو تاسو خلاف فطرت کارونه کوئ، هم جنس پرستی قانون تاسو نه دي پاس کړي، هم جنس پرستی تاسو کوئ. دغه شانته کې هلک د هلک سره واده کوئ، جنۍ د جنۍ سره واده کوي. دغه شانته کې تاسو د زناورو سره وادونه کوئ. هلکه تاسو خلاف فطرت روانه استئ، تاسو به څنګه راپاڅېږئ په دې پاک دین باندې او په اسلام باندې بیا اعتراضات کوئ. دا خبره د ملحدینو عقلي او نقلي طور باندې غلطه ده چې دوی وایي چې دا حرامیان دي. ولې هغه وخت کې حکم الله رب العزت نافذ کړی چې هغه وخت هم د حرمت او د حلت حکم موجود و. که ملک او جنۍ بچې پیدا شو هغوی به خور او ورورو، لکه عقلیما او قابل خور او ورورو، په هغه وخت کې د هغوی حرمت هغه وخت کې هم ناجایز و. دغه شانته کې بیا چې حابل او عازه وه د هغوی په خپلو کې نکاح نه کېدله، البته چې بله جوړه وه هغې سره به یې نکاح کېدله. دې کې اعتراض کولو هېڅ دغه نشته دی. او موږ دا څومره اعتراضات د ملحدین نه وکړه، دې جوابات دې موږ له ملحدین راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.